یو شعر به د خپل وراره ته ډالۍ کړو، وایي بیا چې نه یمه نازونه به دې څوک کړي، په وړو خبرو مه مرورېږه، او د زړه ورته مې نه نشته نه کونډه شته، نو بې تپوسه پکې اوسه ځه راځه. دا د ټولو مینوالو ته ډالۍ. پایت خان د ټول نه مخکې خو ته مبارکبادي وایو د دې خوشحالۍ په موقع باندې. د خپل ملګري چې کوم څوک په سعودي عرب کې دي، په دوبۍ کې دي، د کلي نه علاقې نه بار دي، هغوی ته څه وایي، څه پیغام ورکوي؟ ځینې اکثر خلک خو دلته شامل شوي دي ستا د دې واده په موقع باندې په دې خوشحالۍ کې، خو چې کوم خلک نه دي شامل شوي هغې خلکو ته څه وایي؟ نو بس هغو ته به دا ووایم چې په کوم مقصد باندې هلته تللي یئ هم په هغه مقصد پسې ونښلی یو، او چې نه یې دلته چې بس په خوشحالیو کې خو شرکت نه کېږي، خو چې کله دلته یې بیا خبرپور شرکت کوئ او نور چې هلته د څه دپاره تللي په هغې کې لګیا اوسئ او خوشحاله که خفه؟ او خوشحاله یم، ولې نه یم؟ ښه خوشحاله ځکه چې دا خو د ژوند هغه اخري د دې د غټه خوشحالي بله نه وي. بالکل بالکل خوشحالي خبره ده. صحیح. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. د خوشحالۍ یو زبردسته موقع ده. ځاني مولوي صاحب د زوی دنوسي د واده پروګرام دی په جندول شادي حال کې، نو په دې وخت کې زموږ سره د عبدالصبور رئیس صاحب موجود دی، د هغې نه علاوه زموږ د فلاحي تنظیم نور مشران هم پکې موجود دي. د ټولو سره به پردر خبرې کوو. عبدالصبور رئیس صاحب د ټول نه مخکې تاسو ته مبارکبادي وایو د دې خوشحالۍ په موقع باندې د خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ ډېره مهرباني سید الرحمن کاکا خیل صاحب، ستاسو د راتګ ډېره مننه چې تاسو ډېر تکلیف کړی دی، الله تعالی خیر درکړي، او دا د ښادۍ موقع هم دی. تاسو غوندې خلکو پرون خدمت کې ولاړ یئ، زه ډېر زیات مطمئن یم او ډېر زیات خوشحاله یم. الله دې ستاسو په عمر کې برکت پیدا کړي او الله تعالی دې راښادي ستاسو سره خدای ډېر ښه وکړي. نو بس دغه پیغام دی خلکو ته چې به هر څه په نظم او ضبط باندې وشي، نو دا به ډېر ښه وي چې بې نظمي ونه شي. حاجي صاحب دا راته ووایاست چې د فلاحي تنظیم دا څومره مشران چې کوم تاسو ګورئ د موبایل په سکرین باندې، دا ټول د پرون په رئیس ستاسو سره شانه به شانه ولاړ دي. آیا د دې خلکو د خدمت ته په څه نظر باندې ګورئ او عامو خلکو ته څه وایي د تنظیم په حواله سره؟ د دې خلکو ته په دې خدمت باندې ما دغه کې میسج کړی دی، دیو ته زه د دیو د خدمت ته ډېر په قدر باندې ګورم او زما یې ډېر زیات عزت کړی دی. الله دې عزت ورکړي او ټولو خلکو ته عوام الناس ته زه دا اپیل ورکوم چې باید د دې تنظیم نه فایده والی، دا یو فلاحي تنظیم ده، دا یو خیراتي او دا چې کومې فیصلې کوي په دې باندې د خلکو ډېرې غټې جرګې لګي او د دې خلکو تاسو ومنئ. بل دا راته وایي حاجي صاحب چې ستاسو دا خو غټه واده دی، غټ پروګرام دی، یو غټ ستاسو خاندان دی، بذاتي خود ستاسو یو کیریر دی په دې علاقه باندې. ډېر داسې خلک یي هغه د خلکو د جواب نه پاتې شي او هغې ته جواب ونه ویلی شي، نو هغه خلکو ته څه دا کم خلک چې راغلي هغوی ته څه د هغوی کم کسان چې راغلي دي د دې خو ډېره شکریا ادا کوم او ډېرو خلکو ته ما خپل کوشش کړی دی چې کارډ مې رسولی دی، ستاسو غوندې سړي په خوله مې ورته جواب ویلی دی، چې زما ملګري زما ترجیب ملګرو چې چا ته جواب ویلی نو هغه ته ما جواب ویلی دی، هغه بالکل داسې دی لکه چې ما په خپل لیدلی او په دغه جواب راغلی زه دوه ځله احسان منم. خزاني مولوي صاحب یو غټ عالم سړی و، یو غټ فاضل سړی و، د هغې برکتونه په دې ټول کلي باندې خواره دي او د عالم سړي خوب او د امي سړي چې کوم دی تهجد او دا یو برابر دي. علما وارث الانبیا خو چې صحیح عالم وي لکه د خزاني مولوي صاحب شه نور عالمان صحیح دي، نو دا د هغه بچي دي، د دې خدمت چې کوم دی نو موږ او د کلي خدمت او د دې خدمت په موږ باندې فرض دی. انتهایی ستاسو شکریا ادا کوو د تنظیم د طرفه چې ته 24 غنټې د دې خلکو په خدمت کې لګیا یې، ستا میډیا د دې خلکو په خدمت کې لګیا دی، یو دیانتدار سړی، یو ښه سړی، یو پاک سړی او د زړه نه سپین سړی، نو ستا هم د تنظیم د طرفه شکریا ادا کوم. دا مجلس په دې وخت کې زموږ سره موجود دی، یو خو د لاهور نه راغلی دی او هرکلی درته وایو. حاجي صاحب دا راته ووایه د فلاحي تنظیم خو ډېرې خبرې اترې وشوې، خو تاسو څه وایئ د دې خلکو ته د ورولۍ او د دې خوشحالۍ په دې موقع باندې څه پیغام ورته ورکوئ؟ یار الحمدلله زموږ د کلي تنظیم ډېر ښایسته تنظیم دی او فلاحي تنظیم دی، الله دې ټوله جزای خیر ورکړي او ډېر ښه خلک پکې دي او ډېر ښې جرګې وکړي، ډېر ښه دي خپل کردار ادا کو او الله دې ولا ډېر زیات د دې اجرونه ورکړي او ستام شکریا ادا کوم چې تم د زموږ د کلي زموږ د علاقې په خدمت کې پیش شي. احسان استاد موجود دی کوم چې د فلاحي تنظیم جنرال سیکرټري دی او ډېرې زیاتې هلې ځلې دي ستاسو استاد تاسو اپریشیټ کوو ځکه چې د تقریبا د 2-3 ورځو نه تاسو په دې خدمت کې لګېدلي یاستئ، نو دا راته وایي ستړی شوی خو به نه جذبه دې جوان ده. جزاک الله ډېره مننه سید الرحمن صاحب. یو خو دې بیګا چې کوم دی تاسو ټوله مشاعره چې کوم دی ریکارډ کړې ده هغه هم دې په سکرین باندې دنیا خلکو ته ښودلې ده، بیا د هر یو داسې اهم پروګرام تاسو ښایي د اول خو ټول نه ستا شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت دلته ورکوئ، په هغې باندې موږ ستاسو یو جهان مننه شکریا دې ادا کوم.
او د هغې نه علاوه د ستړیوالي څو پورې خبره ده نو دا د زړه پورې خبره ده چې څومره سړی په لیس الانسان الا ما سعی زما دا یقین دی چې الله پاک به په ما کې دومره څونه صلاحیت ایښودی دی چې زه کوشش کوم چې یو چا د مسلمان سړي او که هغه چې زما ملګری دی او که ملګری نه دی خو چې کلیمال وي دی او که څه قسم خدمت ما ته راورته وي نو په ما کې زه یقینا ایمانا خبره کوم چې په ما کې انکار نه شم د خپل وس مطابق هغې له منډه تړل وام کوونکې ذات د الله دی موږ په خپل بروسه باندې دا یقین دی چې موږ کوشش کوو انسان په خپل وس باندې پړ دی دې وخت کې زموږ سره د جمعیت علماء اسلام جنرال سیکرټري مولانا حذیفه صاحب موجود دی هغې هم دلته تشریف راوړی دی نو دې نه به دا تپوس کوو د ټول نه خو مخکې تاسو ته هرکلی وایو د جندول په خاوره باندې بل دا راته ووایئ چې د دې خاندان تعلق د یو مذهبي ګرانۍ سره دی آیا د دې خوشحالۍ په موقع باندې عامو خلکو ته څه پیغام ورکړي او دې خلکو ته څه الفاظ ډالۍ کړي بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ډیره شکریا د دستک جندولو د ټیم چې تاسو موږ ته په دې خوشحالۍ په دې موقع باندې د خبرو کولو هغه موقع او حوصله راکړه د ټولو نه اول خو حاجي عبدالصبور صاحب چې زمونږ د جمعیت علماء اسلامو د صوبایي کونسل ممبر هم دی او زمونږ د ضلعي مجلس شورا زمونږ یو درون مشر دی یو قدرمن عزتمند او د علمي خاندان او چشم و چراغ دی نو حاجي عبدالصبور صاحب او د هغوی ټول خاندان ته په دې خوشحالۍ په دې موقع باندې مبارکباد پیش کوم او هغوی چې موږ ته په دې ځای کې یعنی کوم عزت راکو نو د الله پاک نه چې کوم دی دا سوال او دعا کوو چې الله پاک هغوی ته د دنیا او د آخرت عزتونه ورکړي د خوشحالي الله پاک د هغوی بختوره کړي او د خاندانونو په منځ کې د اتفاق او د اتحاد چې کوم دی ذریعه وګرځي او یقینا دا زمونږ د پښتو هغه روایات دي چې د دې په وجه باندې موږ یو بل ته نږدې کېږو او زمونږ هغه د یو بل سره اختلاط او یو ځای کېدل خبرې اترې کول په غمي او خوشحالۍ کې شریک کېدل دا زمونږ هغه روایات دي چې د هغې په وجه باندې زمونږ پړونو کې د یو بل سره محبت سیوا کېږي او د اتفاق او د اتحاد چې کوم دی ذریعه ګرځي نو انشاءالله موږ دې ځای ته رالو ډېر زیات د حاجي عبدالصبور صاحب او د هغوی د ټول خاندانو او دلته موجودو زمونږ چونکې زما سره زمونږ ضلعي امیر او جناب سراج الدین صاحب هغوی هم تشریف راوړی دی د هغې نه علاوه زمونږ د دې تحصیل امیر قاری نورزمان هاشمي صاحب او زمونږ د ضلعي مجلس شورا ممبر او د صوبایي کونسل ممبر بای فضل ربي صاحب دغه رنګې زمونږ فاینانس سیکرټري اقرار محمد اقرار صاحب او زمونږ د صوبایي کونسل ممبر شیرشاه بایی چې د هغوی خاندان هم د جمعیت علماء اسلام سره یو زوړ چې کوم دی زمونږ بانی او دیرینه خاندان دی نو موږ چې دلته راشو د معیارو ته نو ډېره خوشحالي چې کوم دی د ثمرباغ ته خوشحالي محسوسو لہذا زه بیا په آخره کې حاجي عبدالصبور صاحب ته او د هغوی ټول خاندان ته د زړه د کومې نه او د خپل ضلعي جماعت د طرف نه مبارکباد پیش کوم ضلعي صدر امیر سراج الدین صاحب موجود دی د دې خوشحالۍ په موقع باندې یو دوه خبرې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم چونکې قاری حاجي عبدالصبور صاحب زمونږ مشر دی او دغه خاندان سره زمونږ یو دیرینه تعلق دی نو نن د دیو د چې کوم د برخوردار هغه دلته د ولیمې کوم پروګرام دی په هغې کې موږ ته شرکت راکړی او الله موږ له توفیق راکړو چې هغې ته موږ رالو نو زه د خپل طرفه د خپل ټولو ملګرو طرفه حاجي عبدالصبور صاحب ته مبارکي ورکوم او دا دعا کوم چې الله دې دا خادي بختوره کړي او چونکې دا زمونږ یو اسلامي او سنت طریقه ده نو انشاءالله د الله نه هم دا دعا ده چې الله دې دا دواړه جانبې نه دواړه خاندانه الله دې دوی ته ډېرې خوشحالیانې ورکړي معروف عالم دین زموږ سره مولانا محمد جان صاحب مولوي صاحب چې کوم دی موجود دی دا د علماو چې کوم دی یو ستر مشر دی په دې وخت کې دا راته ووایه مولوي صاحب اکثر دا خلک ودونه چې کوم دی په دې کورونو کې کوي ډزې ډومبقې پکې کوي نور داسې فالتو الله الله پکې کوي څه وایي د دې خوشحالۍ په موقع باندې نو دا یو سنت طریقه ده او کله واجب هم ده فرض هم ده او دا نکاح د سلسله د ابتدا نه شروع ده د دې کې دومره خبره پکار ده په هغه طریقه ادا کول د دغه پکار دي چې کوم د پیغمبر طریقه ده د هغې د طریقې نه په دې کې تجاوز نه دی پکار
او البته په دې وخت کې چې کوم دی د مهر مطابق د زیاتوالي او د کموت چې کوم دی په دې کې څه فرق نشته دی. بعضې خلک مهر زیات وي، بعضې کم دي. نو چونکې د خپل وس مطابق ولیمه ورکول دا سنت طریقه ده. ډېرو خلکو ته چې ورکړلی شي په دې کې اجر زیات دی، او چې چا وس نه کېږي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې را چا به واده وکړو نو هغه ولیم ولو بشات، یعنې د تا ولیمه وکړه اګر که ګډي، نو د چا څومره وس کېږي د هغې مطابق چې کوم دی ولیمه کول دا سنت دی او لازمي خبره ده. او موږ دا صبور صاحب او چونکې دا د خزانې مولي صاحب چې هغه زموږ استاد و، د سلیم شاه صاحب پلار و، موږ د هغې شاګردان یو، د هغې باندې موږ ډېره زیاته خوشحالي ټولو نه مخکې خو زه ستاسو سیدالرحمن صاحب او ستاسو د کیمرمین شکریه ادا کوم چې په دې اهمه موقع باندې تاسو حاضري کړې ده او د دې ملګرو رایې چې کوم دی نو د خلکو سره شریکوئ. د واده په باره کې به زه دا ووایم چې د ټولو نه مخکې زه خپل استاد محترم مرحوم د هغه والد زوی ته حاجي عبدالصبور صاحب ته، د هغه بچي ته کې فیض الله صاحب ته مبارکباد پیش کوم، مبارکباد ورله ورکوم او دا دعا کوم چې الله تبارک وتعالی د جانبینو اتفاق نصیب کړي او الله د دې ته دا مبارک کړي. د دې نه علاوه د خاص سادګۍ په باره کې به زه دا ووایم چې دا واده دا یو سنت طریقه ده، نو دا چې څومره په سادګۍ سره ادا شي نو په دې کې برکت وي. او کلم چې چا په دې کې ډز ډومبقې کړي دي، کلم چې په دې کې ډز ډومبقې شوي د هغې اخري انجام ښه نه وي. په هر حال زما د ستاسو د کیمرې د په شیشې پر دغه باندې زه د ټولو خلکو ته د خپل ورونو ته چې کوم دا پیغام ورکوم چې تاسو هم دغه شانته ولیمه کوئ، واده کوئ، بیله کوردن کوئ، واده کوئ، هر څه چې کوئ نو په سادګۍ سره یې وکړئ. په هغې کې برکات وي، په هغې کې چې کوم دی نو خیر وي. که کله کې تاسو په دې کې ډم ډونګ وکئ نو د هغې اخري انجام ښه نه وي، بیا د آینده د مستقبل کې چې کوم دی د هغې انجام ښه نه وي. نو همدغه شان دی په دې ساده طریقه زه تاسو خپلو بچو له نکاحونه کوئ، خپلو بچو له چې کوم دی نو د کوژدنې کوئ، نو په دې کې به خیر وي هم د دنیا او د آخرت. په دې وخت کې زموږ سره د علما اسلام دا ستر غړي دي. یو سیداور لالا دی چې هغه د فلاحي تنظیم یو ستر غړی دی، همدغه شان د عبدالصبور حاجي صاحب دا هم یو ستر غړی دی. خو دا راته ووایي چې په دې فلاحي تنظیم په دې مشرانو د عین وخت له زیړه پورې چې څومره کسان دي هغه ټول په دې خدمت کې پیش وو تقریبا د 2-3 ورځو نه. نو د دې فلاحي تنظیم د مشرانو ته او د دې خدمت ته په څه نظر باندې ګورئ؟ څه ورته وړاندې کړي؟ والله سیدالرحمن صاحب زه هم چې په دې کې څوک چې کوم دی نو د بخل کوي نو ښه به نه کوي. زه دې ټولو ته په ډېره درنه سترګه باندې ګورم او د دې لپاره دعا کوم چې الله تبارک وتعالی دې له توفیق ورکړي په هره موقع باندې، لکه څنګه چې په دې موقع باندې دي. د دې نه علاوه زموږ د معیار او اصلاحي تنظیم چې کوم دی هغې په هره موقع باندې خپل چې کوم دی نو چې کوم داسې مسله راغلې ده هغوی په هغې کې سر پورته کړی او خبره یې پکې کړې ده. الله تبارک وتعالی دې له اجر عظیم ورکړي او الله دې خوشحاله ساتي. سیدالرحمن صاحب زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. زه دا وایم چې دا خوشحالي د ټولو نه زیاتو تاسو ارینډ کړه او تاسو پکې زیات کردار ادا کړو. بلکې حاجي عبدالصبور صاحب یو ډېر مخلص سړی دی، همدرد سړی دی او په دې ټول کلي کې دا ډېر یو خاکسار سړی دی. الله پاک ولا عزت ورکړی دی په دې خاکسارۍ باندې. او موږ هم دعاګانې کوو چې د هر مظلوم سره د هر غریب سره هر وخت کې هغه امداد کړی دی. دا نن چې څومره دا خلک خوشحاله دي او راغلي دي دا د دغې خبرې برکت دی چې دا کې یو خپل اخلاص دی. او دویمه خبره دا ده چې خلک په دې خوشحاله دي چې نن په فلسطین کې ظلم دی، زیاتی، بربریت دی، د اسرائیلو د تمامو اشیاو نه بایکاټ شوی دی. نن الحمدلله د حاجي عبدالصبور صاحب په واده کې هغه پراډکټ چې کوم دی د هغې نه مکمل بایکاټ شوی او پاکستاني پراډکټ چې کوم دی نو هغه راغلی دي. نو دا موږ په دې کې د ډېر زیات انتهایي شکرګزار یو چې اولنی قدم حاجي عبدالصبور صاحب په واده کې کېښودو چې د اسرائیلو د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو او پاکستاني مصنوعات او چې کوم د پراډکټس هغه دلته موجود دي. په دې خبره باندې الله هم راضي شي دنه انشاءالله او موږ هم ترې راضي یو. دا د صبور حاجي صاحب د زوی واده دی نو زه خو د خپل طرف نه هغه ته مبارکي وایم او د هغې نه وروسته دا ګڼه ګوڼه ده که کمی به شی پکې زموږ نه راځي. اول خو کوشش زموږ دی چې څه پکې رانه شي، وخت په وخت موږ د مخکې تلو کوشش کوو چې یاره دا ښه طرف ته بوځو، ښې وکړو. خو بیا هم که چېرته څه کمی به شی، چاته څه شکایت وي، چاته څه خبره نو دا به تاسو زموږ سره ښه کوئ، موږ ته هغه وایې. موږ په دې نه خفه کېږو، موږ په دې خوشحالېږو او دا زموږ د دې علاقې دپاره یو د ټولې علاقې یو مشترکه ځای دی
زمونږ د دې علاقې یو ښکلا ده چې تاسو ته مونږ کورونه تنګ دي د خلکو ځګونه تنګ دي نو انشاءالله مونږ چې هر څونه غټ غټ پروګرامونه یې که ډېر یي که وړوکی که غټ یي نو مونږ هغه په ښه طریقه سره کوو او کوشش هم دی چې ښه طرف ته یې بوځو انشاءالله ښه طرف ته به او که بیا پکې څه غریبان یې اول خو د دې مونږ ډېر مناسب ریټ هم اخلو ډېر کم الو د نورو شادیالو په شان ریټونه مونږ نه اخلو د هغې باوجود هم که د چا وس نه کېږي څوک داسې غریب وي د چا داسې نور څه پروګرامات انشاءالله موږ به د هغو سره خپل تعاون کوو تاسو زموږ سره تعاون کوئ موږ به ستاسو سره تعاون کوو سعید امیر صاحب مننه شکریه او عثمان واده دی او کوم مېلمانه چې راغلي ټولو ته خوش امدید وایو او عثمان ته مبارکبادي ورکړو صبور رئیس صاحب ته او ټولو مېلمنو ډېره مننه چې دلته راغلي او په دې واده کې د صبور رئیس صاحب شریک شوي د ټولو ناول خو مونږ د خپل دستک چینل ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې هر د خوشحالو په موقع کې دوی خپلو سامعینو له موقع ورکړې ده او د هغوی عکاسي کړې ده زه په دې موقع ثاني مومند د قوم د طرف نه د خپل وراره ته چې دی زمونږ د الحاج عبدالصبور صاحب زوی دی د دې خوشحالۍ په مراسمو کې دوی ته او د دوی پوره خاندان ته مونږ دړه د تل نه مبارکبادي ورکوو ټیک شو نو ماشاءالله تاسو د مشرانو خبرې مو اورېدې د عبدالصبور رئیس صاحب خبرې مو اورېدې دلته کوم علما کرام راغلي او د دې د علما کرامو سره تعلق لرونکي کوم مشرانو دغه ټولې خبرې تاسو واورېدې اصل کې برکت او خیر په دې کې دی چې د اسرائیلو دا کوم پراډکټ و د دغه نه د ټول نه مخکې دیو انکار وکړو او دیو په دې خپل پوره پروګرام کې چې کوم دی دغه پراډکټ استعمال نه کړو نو تاسو هم خپل ودونه په سادګۍ باندې وکړئ د سادګۍ د واده ډېر غټ خیر او برکت وي الله دې وکړي چې زمونږ ټول ودونه او ښادیانې دغه شان په سادګۍ باندې وکړي امید لرم چې دا پروګرام ستاسو خوښ شوی تر بل پروګرام پورې سید الرحمن کاکا خیل ته او صبور رئیس صاحب ته ورکړئ اجازت د لوی الله په امان ډېره مهرباني